ومنع لله چې الله دې پر ویر کړو او الله دې پر شای معنی پچاته نه وابغض لله واحب لله چې الله دې پر بغض او دشمنی وکړي او چې الله دې پر مینه او محبت وکړي فقد استكمل الايمان نو د سړي خپل ایمان کامل ایمان کمال دې پر لکه څنګه دې الله رب العالمین اولیاء او دوستانو سره محبت ضروري ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب چې د ما دوست سره دښمنی وکړه هغه کس ته ما طرف نه اعلان جنگ دې الله رب العالمین اولیاء سره دوستی کول دا هم د ایمان کمال لپاره ضروري ده. او صرف دوستانه باندې د انسان ایمان نه کمل کیږي د الله رب العالمین دشمن او د الله د دین دشمن سره دښمنی کول دا هم د الله د ایمان کمال لپاره ضروري ده. بلکې الله رب العالمین فرمایي لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله تبدا چې قوم پیدا نه کی شاغه الله او پرې د آخرت باندې ایمان لري بیا غي سره دو اخچا سره دوستی سدي اخچا سره مینه کوي شاغه الله او د الله رسول سره دښمنی کوي د الله دین چې څوک دښمن وي نو داسې مؤمن به پیدا ونه کی شاغه سره مینه لہذا کوي سره د الله دشمن سره او دین دشمن سره مینه ستین او الله رب العالمین په نسبت هغه باندې د مؤمن لفظ استعمالول ټیک نه ولو كانوا اباء الله رب العالمین مزید نور دې خبره کې مبالغه کوي چې کدا د دین دشمن به د لار ویلي یا د ورور ویلي یا د خاندان سره ویلي نه او چې هغه د الله رب العالمین د دین دشمن وي دا مؤمن نه دا محبت کوله نشي سره کوله نشي د موږ په شریعت او قاعده ده چې کله یو شی باندې و علماوي نو به د ارشي حقیقت ته ځان رسول ضروري نه مثلا یو مسلمان قصاب ده چې خلک ته معلوم ده چې هغه په دوه وخت لمونځ کوي د الله رب العالمین د خدای قائل ده هغه دکانه کې وشه کړای دا پته نه لګي چې دا شی مردار دی دا پته نه لګي چې دا شی حلال جنوار نه کوم مسلمانانو باندې دا خبره ضروری نه ده چې هغه دې کسب په ولګي د شاده څنګه نه کړه بس چې مسلمان سړي په دکان کې وشه کړی مسلمان دې پر جایز ځای نه بشو خایو سړی هغه کافر او مشرک ده هغه دکان کې وشه کړی نو هغه کې دا امکان پښتا چې د مشرک د ذبح په مسلمانانو دې کړی دا امکان شته چې هغه حلال جنوار نه کړي او مسلمان دې پر جایز نه دي چې بغیر د تفتیش نه بغیر د تصدیق نه د مشرک نه یا د کافر نه وشو ځکه چې د مشرک علامه ده چې دا کله کې سبي کې جنوار خپل لري او مشرک کې جنوار اړول کې هغه مسلمان دې پر کړل جایز نه نو اوس خدای تحقیق کوي چې دا جنوار په دکان کې سودا کول نه جایز خو د کومه ورشه چې په دکان کې کړه دا چا مسلمانانو لکړه کټوال لکړه شکل یو علامه په شابه دي موجوده دي مسلمان همیشه د قرآن دوه شیونو کې ډیره خطرې کوي الله رب العالمین دی یهود او د بنی اسرائیل دشمنی مسلمانانو ته قرآن مجید کې دومره صراحت سره بیان کړی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهود او نصارا تاسو نه هغه وخت پورې نشي راځي سو پورې چې تاسو د یهود ملت اتباع نه کوي کله کله مسلمان دی يهودي یا دی بنی اسرائیلی یا دی انګریز یو لږ د شارویا و مسلمانانو ته هغه لږ د تعاون وروستي مسلمانانو د پاره راي او سپاسال جوړ کیه یو روټ مسلمانانو په ځل کې دا ډېر خاص شردا ولکه مشر ډېر خاص دا د مسلمانانو ډېر غلط فهمي ده انګریز سره دښمنی کول يهود او نصراني سره دښمنی کول دا د مسلمانانو ایمانی فریضه کوم چا په ځل کې انګریز سره دښمنی نه ویني هغه ایمان خطرې کې لہذا د انګریزانو تعاون نه او غلط فهمي کې په وتل نه دي پکار چې یو انګریز ماته وطن جوړ دا هغه خلک دي چې وطن روټ ته جوړ کی او یته عزت هغه څنګه لوټي نو کوي سره هغه ته ورونه جوړوي او ته شته هغه به عزت کوي نو دا کوم دوستی دا کوم قسم تعاون انګریز نه د مسلمان د خیر تم ساتل دا انتهایی حماقت او بیوقوفتوب ده الله رب العالمین د پیغمبر غند ذات
هغه انګريز سره دوستي کول او هغه سره تعلق ساتل نه معنی کړل او لکه څنګه دین سره دوستی کول ضروری دي تاسو دین دشمن سره دشمنی کول ضروری دشمنی دا معنی نه چې تا انګريز ته لوړ سپیکر باندې ځاړي دشمنی دې ته لشي چې دشمن دې چلونه خپل ځان د حفاظت پوره تمام کړي واعدوا لهم ما استطعتم مسلمان باندې دا فرض دی چې هغه دومره اسلحه یا دومره تربیت حاصل چې په هغه سره د خپل دشمن دفاع کول شي دشمنی دا معنی چې هغه ته تحفظ پوره تمام دویم دا چې هغه قوت متول سره پوره بندوبست موجود دی دومره خپل قوت او دومره ځان تکړه چې کسبات هغه ته یوې خبره باندې د تاسو یوې فکر باندې د تاسو یوې مسلې باندې یلغا کول چې تاسو سره مقابله کول د پوره تیار څومره مسلمان مدد چې هغه په خپل ملونو کې د الله دشمن سره دښمنۍ بندوبست کړي تاسو په خپل منځ کې خلکو پښتنو په دښمنۍ ډېری پېښې کیږي چې چا سره یو سړی په خا دښمنۍ راشي دوستار دښمنۍ راشي نو هغه د خپل ژوندۍ کې د خپل ځای څومره حصہ د دشمن دښمنۍ لپاره وباسي بلکې هغه تقریبا خوراک شوق نه زیات دا خبره ضروري ګڼي چې د خپل دشمن بندوبست وکړي ځان ته د اسلحه پیدا کړي ځان ته د ځای محفوظ کړي نو که انګريز موږ دشمن ګڼو نو کم سے کم د موږه ژوندۍ وو موږ نه پاتې راګي چې موږ خپل ژوندۍ کې دشمنۍ لپاره څومره سامان کړو موږ د هغه د پسپا کولو کې یا د هغه متولو کې څومره مالی ځان مضبوط کړو او څومره مجاهد ځان مضبوط کړو دا خبره له خاصه ضروري ده د الله رب العالمین دشمن سره دښمنی کول دا د ایمان د کمال د لپاره ضروري ده